السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په موضوع کې به عزتمندو نن یو افسوسناکه او دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په مردان کې کور کې دننه فایرنګ شوی دی چې 15 کسان پکې ډېر په بد حال باندې وفات شوي دي. فایرنګ چا کړی دی؟ اول یې دا 15 کسان دومره بې دردۍ سره قتل کړل. راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. ډیر زیات ظلم او بربریت شروع دی. په وړه خبره خلق قتلونه کوي. هر سړی د خپل وسه پورې ظالم دی. عزتمندو په مردان کې داسې کار شوی و چې په مردان کې په کور کې 15 کسان وو، ښځه خاوند او 3 بچي وو. د شپې ناوخته یو ظالم کور ته یې رادننه شوی و چې اول یې ښځه او خاوند نشتی دي او غې نه بعد یې ورله بچي ډیر بې دردۍ سره قتل کړي دي چې د ظلم انتها یې ورسه کړې ده. پولیس والا هم راغلي دي، تفتیش یې شروع کړی دی. تر اوسه پورې سټو ثبوت پیدا شوی نه دی چې دا یې دومره ظلم سره ولې قتل کړل او قاتل یې په تښتېدو کې بریا شوی دی. پولیس والا ځای په ځای ناقبندي کړې ده خو قاتل پر لاس نه دی راغلی. عزتمندو دعا کوي چې دا قاتل زر تر زره گرفتار کړی شي او زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دې ظالم او قاتل لدی سنگینه سزا ورکړی شي چې آینده دپاره بل هیڅوک داسې کار ونه کړي. ځکه چې نن سبا دا قتلونه ډیر زیات شوي دي. هر سړی خپل وسه پورې ظالم دی. څومره لاس رسي هغه عمره ظلم کوي. نو زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې د دې ظلم او بربریت مخنیوی وکړی شي او هر چا ته د انصاف میله وکړی شي. دوستانو دا وا زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل مدر سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وسه ټلی نشان ووهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.